أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مخکې آیت مبارکه کې د قتل خطا حکم بیان کړلو چې د چانا په خطا سره یو مومن قتل شي نو داغي حکم بیان کړلی شو. دی آیت مبارکه کې د قتل عمد یعنی یو مومن قصدن قتل کول داغي سزای اخروی اغا بیانی. نو فرمای ومن یقتل مؤمنا او چا چې قتل کو یو مومن لرا متعمدن قصدن یعنی قتل یم قصدن کړی دی خطا نه دی شوی او د دې خبرې وتم علم او چې دا کس مومن دی نو فرمای فجزاؤه جهنم سزا د جهنم دی خالدن فیها همیشه به پدې کې دا د اخروی سزا ده چې دی به همیشه د پاره جهنم ته ځي. د دنیوي سزا په سوره بقره کې بیان شوی ده. هلته کې چونکې د یهودو بحث روانو یهودیانو د قصاص مسله پټه کړې وه چې دا په تورات کې ذکر وه لیکن هغوی پکې تحریف کړو. نو هلته کې د قصاص یعنی دین یعنی حکم دنیوي د قتل عمد دنیوي سزا چې د هغه هلته کې بیان شوه چې د هغې سزا قصاص دی. دغه کس په د دغه مقتول په بدل کې قتلولی کیږي به او چېرې وارثان د قصاص نه معافي وکړي نو بیا دیت چې دی دا به ورکولی کیږي چې هغه 100 اوښان دي او دای د آخرت سزا ده چې همیشه د پاره به جهنم ته ځي. څومره ګناهونه چې دي د ټولو ګناهونو باندې د جهنم د سزا تذکره شته دی. خالدن فیها دا په ګناهونو باندې نشته دی. دا سزا صرف د مشرک او د کافر د پاره په قرآن پاک کې راغلی ده او یو دا ګناه داسې یو ګناه ده چې د دې سره هم د خالدن فیها همیشه د پاره جهنم کې به یي دا لفظ راغلی دی او د دې نه فرق باطله چې خوارج او معتزله دي هغوی دغه استدلال کوي چې دا سړی یعنی مرتکب د کبیرې یعنی غټ ګناه چې دی د هغې کوونکی کافر دی. دا هغوی د خپل ځان دپاره په دلیل کې د آیت نه استدلال کوي
او اهل سنت والجماعت د دې په جواب کې ذکر کوي چې د خالدن فیها نه مراد ډیر لوی زمانه ده چې ډیر اوږده زمانه به دی په جهنم کې او د کافرانو د پاره چې کم خالدین فیها راغلی دی د هغې نه پس ابده لفظ راغلی دی او دلته کې ابده لفظ نشته دی نو دی به ډیره لوی زمانه په جهنم کې وي لیکن یو وخت به داسې راځي چې بیا به د ایمان د وجې نه دی د جهنم نه وځي او کافر او مشرک چې دی نو د هغه د وتلو به هیڅ وخت متعین نه چې دی د هغې نه راوځي بلکې هغه به تر تله په جهنم کې نو زموږ علماو د دې دا یو تعویل کړی دی چې د خالدن فیها نه مراد ډیره اوږده زمانه ده لکه څنګه چې موږ وایو عمر قید نو عمر قید چې هغه 15 کاله لیکن ویل کېږي عمر قید دغه شانتې خالدن فیها چې دی ډیره اوږده زمانه به وي ویلې ورته همیشه دی لیکن دا چې یو وخت به داسې راځي چې دی به د جهنم نه خلاصې مومي د ایمان د وجې نه نو دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده نو فرمایي چې د داسې کس دپاره چې قصدن مومن قتل کړی دی دا کس چې دی به همیشه دپاره په جهنم کې او یو تعویل به دی کې اهل سنت والجماعت دا کوي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا کم کس چې یو مومن قتل کړو د دې د وجې نه چې دا مومن دی نو بیا خو ظاهره خبره ده چې مومن په دې قتلول چې دا مومن دی دا سړی په دې سره کافر شولو البته که یو مومن بل مومن قتل کړی دی ځمکې په مسله کې یا په بل څه مسله باندې نو دغه کس چې دی دا بیا کافر نه دی لیکن بیا هم دا ګناه ډیره سخته ګناه ده نو دی به جهنم کې لوی زمانه تیری او کم کس چې مومن د دې وجې قتل کړی چې دا مومن دی نو دا سړی خو په دې باندې کافر شوی دی نو بیا دی به خامخا همیشه دپاره په جهنم کې ځکه چې کافر به جهنم ته د همیشه دپاره ځي نو دا تعویلات اهل سنت والجماعت کړي دي وغضب الله علیه او غضب کړی دی الله تعالی په ده باندې دا کس د الله تعالی غضب په ده باندې شوی دی ولعنه او لعنت کړی دی په ده باندې د خپل رحمت نه دا سړی لرې کړی دی او رحمت د الله تعالی جنت دی دی به د جنت نه لرې کولی کېږي وأعد له عذابا عظیما او د ده لپاره الله تعالی ډیر لوی عذاب تیار کړی دی دا د قتل عمد سزای اخروی ده او سزای دنیوي مونږ ذکر کړه چې هغه قصاص دی قصاصاً به دغه کس قتلولی کېږي او کچری د مقتول وارثان قصاص معاف کی نو بیا به دیت چې دی دا کس هغه هغوی ته ورکوي دغه د دنیا سزا ده ومن یقتل او چا چې قتل کو مؤمنا مؤمن لرا متعمدا قصدا فجزاؤه جهنم
نو سزا د جهنم دی خالدن فیها همیشه به پدې کې وغضب الله او غضب کړی دی الله تعالی علیه په د باندې ولعنه او لعنت کړی دی په د باندې لری کړی دی دلره د خپل رحمتنا واعد له او تیار کړی دی د لپاره عذابا عظیما لوی عذاب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار مونږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې مونږ ته د پوره عمل کولو توفیق راکړي. زموږ د دې درس یو ملګری بیمار دی، دعا وکړئ پروردګار ته ورته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي. پروردګاره د دغه تکلیف نه ورته زر تر زر نجات نصیب کړي، صحت کامله ورته نصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.